دنیا او کوروالا جب مثال لري چې د دنیا په دنیا پسې روان سي او په کوروالا پسې روان سي څومره پر سر کښېنئ د غومره در څخه ته کوروالا ته څومره نازونه ورکوه هغومره نخرې کوي څومره دا دنیا ته وسر ته خېږي هغونه دنیا ستاسو منډه وي او څومره د دې کوروالا څخه ځان ګوښه دا در پسې راځغلي دا یو توری زده او څومره له دنیا ځغلي هغومره دنیا په تا پسې درځغلي څومره له دنیا ځغلي دنیا پسې درځغلي دنیا جب مثال لکه سپی دي تا ته وغپل که تا جن منډه کښل دی منډه پسې درځغلي او که ته پسې روان شې دی درڅخه ځغلي دنیا هم دغه ده که ته جن روان شولې دا پسې درځغلي او که ته ورته ودرېدې دا درڅخه شاته کېږي دا د دنیا جب مثال دی بیا زموږ بزرګان اولیاء الله والا اجدواب صاحب خو نو ډېر عظیم شخص و دعوت تبلیغ چې کوم مطلب خادم و دا اوس یې دوی درې ورځې مخکې 4 کاله په رسو د مرګ ډېر الله والا او انتهایي ما خپل بابا وایي چې ما کله د سره سفر کړی دی ما د سره د دنیا خبره نه ده اورېدلې ما څو ځایونه سفرونه سره کړي دي ګاډۍ مې سره چلولې ده ما د په خپل کې د دنیا خبره نه ده اورېدلې نو دلته یو ورځ نواز شریف راغلی نواز شریف وزیر اعظم چې راغلی بیا ښه ډېرې روپۍ په کروڑو روپۍ ورله راوړلې چې دا مطلب قبول یې کړه حاجي صاحب ورته ویل یا زه ضرورت نه ورته لرم هېڅ یوه ذره ضرورت نه ورته لرو خیر ډېرې ورته وویلې حاجي صاحب پیسې نه غوښتې نواز شریف ورته ویلې ول حضرت بیا به داسې څوک نه وي چې تا لره په کروڑو روپۍ راوړي او داسې څوک بیا ونه ویني چې تا لره په کروڑو روپۍ راوړي حاجي صاحب ورته ویلې ول میا صاحب ته به هم داسې سړی ونه وینې چې ما په کروڑو روپۍ ورکولې ده نه غوښتې ته به هم داسې سړی ونه وینې هغو ته الله دومره قناعت دومره صبر نصیب کړی نو قناعت او صبر دا د عاجزانو چې دا څه یو دا خو موږ ټوله سره منو چې دا ما ته الله رب العزت په لوح محفوظ کې لیکل څو ساګانې لیکلي په تقدیر کې چې زما او ستا د ژوند څو ساګانې یوه سا زیاتېږي نه کمیږي نو چې نه زیاتېږي نه کمیږي دا څه خیر راکړي پر دې خو موږ شکر ادا کړو چې الحمدلله صحت خو لرم سترګې لرم غوږونه لرم د غوږونه ګرځم را ګرځم ورسه وګوره د غوږو والا په غوږو نه اوري زموږ ملګری دی پنجاب کې کښنی بچی د الله دې صحت ورکړي د بیبي امینې په خاطر دی الله صحت ورکړي هغه مطلب په غوږو نه اورېده نو صاحبله چې اپریشن ور وکړي داسې ډېر ګران اپریشن دی دا غوږ سره مشین ورلګوي هغه بیا غوښه کېږي بیا څه کېږي ډېر نو ته اندازه ولګو په 50 لک روپۍ سړی نه خلاصېږي او زما استاد غوږو اورېدل دا په مفت کې الله راکړي یو ور په ورځ ستلې ده نو چې ما او تا ګوره د الله دا شان نشمارو هغه پښتانه وایي چې سړی په لږ نس خوشاله نو په ډېر مولا خوشاله شي چې ما او تا په خپل ځان نس خوشاله دا وسی ډاکټر راغلی ول ګوره ولاړې کدلې ده ول زما دلته دا د تایرویډ د غاړې اپریشن وو په 24 غنټې کې ډاکټر زما سره 1 لک روپۍ واخیستلې مرزي وایي چې ماته به یو سړی را پرېږدي هغه ول د دې به پیسې جمع کوي 50,000 مې د هغه جمع کړي تا ته به یو سړی ولاړي کنې موږ خپله کابینه لرو ته اندازه ولګوئ چې ما او تاسو په تا لره ورسو دا زما او ستا قریب د یو 50,000 دغه جمع کړه بیا به تا ته درېږي دغه یې نسي درېدی او الله رب العزت موږ د قریبانو سره څونه نږدې کړي یو روپۍ خرچه باندې راغلې ده یو دیواله ته کښېنو په یو مسجد کې سره کښېنو نو چې الله رب العزت موږ نه دی پیژندلی محمد رسول الله مې نه دی پیژندلی قرآن مې نه دی پیژندلی او د آخرت مې نه دی پیژندلی نو په دې کې د الله او د قرآن او د رسول او د آخرت څه قصور دی دغه اسمان څخه کلیان د شپې چې راوځي دا اوس د ده قصور دی که د لمر قصور دی چې دی د ورځې نسي راوتی دا چا د لمر قصور دی دا د ده قصور دی سترګې کمزورې دي سترګې کمزورې دي په لمر کې دی شی نه ویني نو اوس به دیم د شپې د بل سره ملګری وایي یاره د لمر د وجې موږ درسه نسو راوتلی بس موږ هم د هغه مثال دی زموږ عقلونه زموږ دماغونه زموږ ایمانونه زموږ فکرونه دومره کمزوري دي چې موږ د الله او د رسول او د قرآن او د آخرت خبرو ته ورسو رسېدلی نو د الله رسول فرمایي د کامیابه سړي 3 علامې دي اول علامه دا د من اسلم دویمه علامه دا ورزق کفافه دومره رزق ورکړي د گزاره پکې ده درېیمه دا چې د قناعت الله ورنصیب کوي چې څه لري پر دې باندې قناعت کوي صبر وکړي او په ګرد دنیا کې عاجزانو د هر غم د ختمېدو لپاره یو شی الله راستولې دی هغه صبر دی صبر وکړه د موټر سره صبر وکړه د منګلې سره صبر وکړه د روپۍ سره صبر وکړه د دې تور بل شی نشته کته غواړي چې یاره دا دومره ښایسته موټر پلانې لري زه نه لرم نو ته څه چم کوي غلاوي شروع کوي مړې کوي د خلکو موټران به پس د دې یو تور دا صبر وکړه
پر خپل ژوند قناعت وکړه. دا خپل سایکل نه دی، خپل سایکل پر دې قناعت وکړه. الحمدلله ثم الحمدلله. یعنې داسې اصل خلک شته چې د قیمت د سونې سره وتلې د وزن چې کم دی هغومره سونه ورکوي، دا سړی تر دې سونې بالا دی، ګرځي پر سایکله. او داسې انسانان شته چې د خاورو سره یې وتلې، دا خاوره ورباندې زیاته ده لیکن ګرځي د کروڑو روپۍ په موټرانو کې. بیا یو شی دغه هغه کسي په د مایکل جکسن یو وخت ډانسر وغځل چې ورشي چې بیا د بې ډېر معافي دې د ځان دپاره علایده 40 کسو ډاکټران کښېنولي وو، د ځان دپاره علایده دا کړي وو که زما سترګو کار پرېښو پلانې سړی کښېنول خپل روپۍ ورکړو ته به ماته ژر سترګې راکوې، پلانې ته ویل ته به ماته زړه راکوې، پلانې ته ویل ته به ماته ګردې راکوې، پلانې ته ویل ته به ماته پیپړې راکوې، پلانې ته ویل ته به ماته سر چش راکوې. دا یې ګرده کښېنولي وو. بیا دا ویلي چې زما عمر به 100 کاله وي. د دې ټولو خبرو سره 15 کالو که څو څه لږ پورته کښته پر دا کې لاړې ورسه چې یو سړي دومره بندوبست کړی، ډاکټران دې څه وایي، خلک دې څه وایي، د هر اندام دپاره تا خلک کښېنولي چې دا به ماته راکوي، او بیا هم سړی مړ شي. دا زور غواړي که نه غواړي؟ نو چې ته قناعت وکړې پر دا 3 ورځې ژوند دی، قناعت الحمدلله بغیر د ایمان یې مه رانصیب کوه. 3 روپۍ لري الحمدلله، یا الله دا زما 3 روپۍ د شره وساته. که یو سړی 1 کروڑ روپۍ لري او بل سړی 1 روپۍ لري، هغه کروڑ د شر خلاص نه وي، شر پکې بکشي، او د 1 روپۍ کې شر نه وي، د شر خلاص وي، نو د 1 روپۍ شه ده که کروڑ روپۍ شي. یو سړی 8 زامن لري د شر ډک دی، د جهان غمونه کور ته راوړي، او یو سړی 1 ګډ زوی لري هغه د شر خلاص دی، نو کم یو ښه دی؟ نو دا یو زوی پر ښه دی. او دا زما او ستا چې څه ژوند دی دا د شر خلاص دی، د بدۍ خلاص دی، د جنګ خلاص دی، د جګړو خلاص دی، د قتلو خلاص دی. نو زه نور څه غواړم؟ نو ولې موږ صبر نه کوو؟ ولې قناعت نه کوو؟ د انسان د ژوند اسان اصول دا دی چې څه الله درکړي دي پر دې شکر وکړه. اول ځای تلم بازار کې چې مالدار سره ډېر پریشان وم. ولې پریشان وې؟ داسې ورور کاروبارونو پلانې ماته په دې ښار کې څو کسان اوسېږي؟ ول نه رامان ما 1.5 لک کسان خو په دې ښار کې 1.40 لک کسان په 1.40 لک کسانو کې کم سے کم زما په فکر تر 25 لک انسانانو الله بالا کړی د دنیا په حواله، تر 25 لک انسانانو ته بالا اشه چې در 25 الله بالا کې تا پر هغه ځان واچوي، او چې در 50 کم یې پر هغه دی بیا شور جوړ کړه. دا به خبره نه در 25 الله در تیر سو در دې زتا بالا کوم، نو در 50 خو ته تیر سه چې الله بس پروا نه لري هغه در ما بالای. دا طبیعت برابر سو الحمدلله. مولوی ساول په مغز می خبره نه وتل، خبره می زړه ته چې الحمدلله سمې مانده دي، چشم مانده دي. د غسیز ما او ستا ژوند راواخه، د ازادۍ په حواله راواخه. موږ آزاد څونه انسانان په جیلو کې، څونه انسانان په جیلو کې دي. ورسې وګوره دا بل ځای په سعودي کې یو سړی ونیو، زما خیال 3.5 کاله جیل ورباندې وکړه. که دی 300 کاله ژوندی لا به دی په جیل کې. ورسه په هسپتال کې وګوره، ورسه د دنیا یو دغونه پریشاني خو چې سړی وای کم چې پریشاني نه لري هغه څه بني آدم دی نه. یو پریشاني خو خامخاس ده، خو تر ګر جهان زما ستا پریشاني کمې دي. کدن هغه پریشانی در ځان زیاته غواړي. ولې غواړي؟ چې دې لکه زما ستا عمر 80 کاله دی، یا علامات به 80 کاله راکړي. نو ولې درکنه مخ ویلې کړی دي. نو اس که ته 80 غواړي نو دا خو پریشانی سو